الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ فرمائی پیغمبر خدا توائی قل تو آیا اے پیغمبرا داسی آیا دے خلقو تا چی یا عبادی الذین اسرفو چی اللہ داسی وائی چی اے زما بندگانو آغا کسانو چی تاسو زیادے کڑے پخپلو زانو بانی، یعنی گناہون در نشوی دی، شرک او کفر در نشوی دے، لوی او واړه ګناهونه درنه شوي دي او ډېر شوي دي او ډېره موده شوي دي. خو لا تقنطوا من رحمت الله، مه مایوسه کېږئ د الله د مهربانۍ نه. که په طور مثال شپېته کاله تا ګناهونه کړي او نن ته غوږونه نیسي الله ته، نو دا ټول ګناهونه درته معاف کوي. دا معنا شو د الله چې څومره په توبه باندې خوشحالیږي دونه په بله خبره نه خوشحالي. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله معاف کوي ګناهونه ټول. انه هو الغفور الرحیم، او یقینا دا الله بخونکی او مهربانه دی. نو یو ډېر لوی ګناهګار دی. د دې خبرې لوی ګناهګار چې شیطان هغه چېرته سوچ راشي چې یاره توبه مې ویستلې، نو شیطان ورته دا خبره کوي چې مړه ستا توبه اوس چېرته قبلېږي، نو ښه په بلو بلو باندې سر کړي. نو الله وفرمایل چې یو سړي څومره ګناه کړې ده، څومره اوږده زمانې کړې ده، او په اخلاص باندې اوس وګونه نیسي، الله یې معاف کوي. واړه ګناهونه بلا توبې معاف کوي، غټ ګناهونه په توبه معاف کوي، پردي حقونه په هېڅ نه معاف کوي. پردی حق به مالک ته ورکوي. وانیبوا الی ربکم، راجع شئ خپل پروردگار ته، واسلموا له، او تابع شئ دی الله ته، من قبل ان یاتیکم العذاب، پخوا د هغه ورځ نه چې راشي تاسو ته عذاب، ثم لا تنصرون، بیا به ستاسو امداد نشي کېدی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تابع شئ د بهتر هغې چې نازل شوی دی تاسو سره جانب د رب ستاسو نه، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة، وخوا د هغې نه چې راشي تاسو ته عذاب ناڅاپه، وانتم لا تشعرون، او تاسو به پې پویه نه یئ، اچانک به راشي او په سر به دې ودرېږي. ان تقول نفس یا حسرته، د دې وجې نه دا خبره موږ بده ګڼو چې ووایي یو نفس سواله دا خبره کوي چې یا حسرتا اے زما افسوس حاضر شا علی ما فعل ما فرطت فی جنب الله، پای کې چې کمې کړې ما په امر د الله کې، په حکم د الله کې. د جنب الله نه امر الله مراد دی، حکم د الله مراد دی، فیصله د الله مراد ده، یعنی د الله په حق کې، حق د الله. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، او شاندارې اومزو د ګپ لګونکو نه، ما ځانه مې چې کوم نیکي سمار ساز کړی و، خلک به مې خندو، او ما ټول عمر په حق پورې خنداګانې کړې وي. او تقولا یا نوی یو نفس چې لو ان الله هدانی، که الله ما ته ښونه کړی وی، لکنت من المتقین، نو وی به زه د پرهېزګارو نه. دا هم دروغ وایي. الله چې قرآن راولېږه او تا ته راورسېدلي، نه لویه هدایتنامه ده الله بله سره چې ته وایې که ما ته الله هدایت کړی وی. او تقول حین تر العذاب، یا دا چې ونه وایي یو نفس کله چې ویني عذاب الله لره، چې ان لی کرا، کاش کې یقینا زما لپاره واپسي ثابته شوې دنیا ته، فاکون من المحسنین، نو شم بازه چې کوم د نیکانو. بلا حق دا قد جات کا آیاتی، یقینا راغلیو تا ته آیاتونه زما، فکذبت بها، پس تا نسبت دروغو کو هغې ته، واستکبرتا، او ځان دې غټ وګاڼه، وکنت من الکافرین، او وګرځېدې د کافرانو نه. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی وجوههم مسودا، په ورځ د قیامت باندې هغه په ورځ د قیامت ویني به ته
کسان لرا چې دروغ ویلي په الله باندې وجوه مسوده مخونه به تک تور وي مخونه به تور الیسا فی جهنم مسول للمتکبرین آیا نه دی په جهنم کې ټیکانا او زید اوسېدلو د ځان غټ ګڼونکو بلکې دی د مولانا اعزاز علي صاحب پر نفت العرب کې یو خبره کړې ده هغه وایي چې دا خبره ما وکړه چې جمله اسمیه چې حال واقع شي نو وو به پکې نه نو یو تعریف زماو نو هغه ماته ویلي چې رجی دا د آیات کې چې راګري چې ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده وینا یو پکې دي غلې شاله ناګه ووی حالیه مونږ یادو دا وو خودل د فا کلمه ده الیس فی جهنم مسول للمتکبرین آینه دې په جهنم کې ټیکانا د ځان غټ غړونکو وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم خلاص پکې الله کسان درا چې تقوا اختیار کړي پر پرهیزګاری په خلاصېدلو د دوی سره لا یمسهم سوء بنرسی دوی ته بدحالی ولا هم یحزنون او نه بدوی غمجن شي په تیرو حالات باندې الله خالق کل شیء الله پیدا کوونکی د هر چیز دی وهو على كل شيء وکیل او دا الله په هر څه باندې کار سازونکی دی له مقاليد السماوات والارض خالص د الله لپاره کنجانې د اسمانونو د ځمکو دي مقالید کنجانو ته وایي والذین کفروا بآیات الله کسانو چې انکار کړی د آیاتونو د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی کامل تاوانیان دي قلت ورته وای پیغمبره اپ غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون وای پیغمبر دی خلکو ته اپ غیر الله ای سوا د الله نه تأمرونی تاسو حکم کوي ما ته اعبدو چې ز عبادت کوم ایها الجاهلون الوی کنا پو خلکو ولقد اوحي اليك يكن وحي شبدتا تا والى الذين من قبلك اي پیغمبره یقینا وحی شوی دتا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم وإلى الذين من قبلك وغه پیغمبرانو د ستاره مخکې تیر شوی دي او واحده دا هر یو تدا شوی دا لئن اشرکت ليحبطن عملك قسم دې ک شرک دیو کو نو ختم بم کم ستا عمل لرا ولتكونن من الخاسرین شی بتر زیان کارانه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مشرکان مطالبه کوله چې راځي یو کال بستار خدای عبادت در سره منګه کو بل کال بته زمونږ سره زمونږ د خدای نو عبادت کو شریکه کې نبی علیہ السلام کې لري شپري سوچم کړی نو الله رب العزت ورته ویل چې یاد ساته پیغمبر غوړي لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین او دا په حقیقت کې پیغمبران علیهم السلام د شرک او د کفر نه محفوظ دي معصوم دي نو دا وی پیغمبر خدا ته او ری امت ته بل الله فاعبدوا بلکې الله چې دې فاعبد عبادت کور دو وکم من الشاکرین او شاد قدردان د نعمتونو د الله نه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون وما قدر الله حق قدره دا نبی صلی الله علیه وسلم ته د يهودي او مولا راغې په یو خبره کې نو هغه ډېر ګستاخ غوندیو او ډېر سګړې وړې ویلې نبی علیہ السلام ورته ویل چې تا تورات کې دا لیدلي دي چې ډېر تیار مولا د الله تعالی نه خوښ الحبر السمین دا الله بدي شي بس هغه غوسه کې راغی او ویل چې هیڅ شی الله نه نازل کړي نو الله فرمایا قدر الله حق قدره دوی د الله تعظیم نو څنګه چې د الله حق د تعظیم دی والارض جميعا او زمکا ټولا قبضته یوم ټی د الله وی په ورځ د قیامت باندې دا ټول زمکا و د الله یوم ټی داسي او والسماوات مطویات بیمینه اسمانونه بار ټول شوی په خلاص د الله کې زمکا با په یو لاس کې ټول زمکه او ټول اسمانو بل لاس کې او حدیث کې راځي الله به داسې کوي لکه دا زنانه چې پیړه راوالي د تنور په سر باندې او داسې کوي داسې کوي
دغه څه کوي به وایي انا الملکو انا الملکو این ملوک الارض، زه بادشاه یم. ځمکې باچا څه شو چې ویل زما کرسۍ، او ویل زما کرسۍ ډېره کلکه ده، او بل ویل زما کرسۍ ډېره کلکه ده. سبحانه وتعالی عما یشرکون، پاکی د الله لره او پورته د هغې نه چې مشرکان د الله سره شریکوي. ونفخ فی الصور، فوک وهلی شي په شپېلۍ کې، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، بس بې هوشه به شي هغه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي، الا من شاء الله، مګر هغه چې د الله خوښه شي نو هغه به پاتې وي. دا نفحة الساق دی، دې سره ټول خلک مړ شي. ثم نفخ فیه اخرى، بیا به پوک وهلی شي په دې کې بل ځله. فاذا هم قیام ینظرون، ناصبره خلک را پاسېدلي او ګوري به یو بل ته. دا به را پاسېدلي او ګوري به هغه حالاتو ته کومو سره چې دوی مخامخ کېږي. او نبی علیہ السلام ټول نه مخکې به زه را پاسمه، او موسی علیه السلام به د الله د عرش هغه ستن نیولي هغې څه به ولاړي. نه پوهېږم چې کویتور کې کومه صاعقه راغلې وه، د هغې د وجې نه د هغې په عوض کې دا په ده نه ده راغلې، او که نه دا ما نه مخکې را پاسېدلی دی. او د خپل سر نه به خاورې څنډمه، او ولا فخر را سره فخر خبره نه ده. واشرکت الارض بنور ربها، او رڼا بشي ځمکه په رڼا د پروردګار باندې. دا د محشر دا ځمکه د الله په راکوزېدلو باندې به روښانه شي. ووضع الکتاب، او کې به ښودی شي عملنامو لره. وجیء بالنبیین والشهداء، او راتله به وکړی شي په پیغمبرانو باندې او په ګواهانو باندې. وقضی بینهم بالحق، او فیصله به وشي په منځ خلکو کې په رښتیا سره. وهم لا یظلمون، او په دې باندې به زیاتې او نه کړی شي. واوفیت کل نفس ما عملت، پورا پورا به ورکړی شي هر یو تن ته جزاء ما عملت، بدله د هغې چې د عمل کړی دی. واعلموا بما یفعلون، الله ښه واقف دی په هغې چې دا خلک کوي، نو هر چا ته د الله دغه معلوم دي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، وسیق دا مجهوله صیغه ده قیله په شان، او به چلولی شي یا کسان چې کافران دي جهنم ته زمرا ډلې ډلې. حتی اذا جاؤها، حتی چې راشي د جهنم ته، فتحت ابوابها، د کلاو شوي به دروازې، نو کلاو به شي دروازې د جهنم. چې کله جهنم مخې ته راشي نو د جهنم دروازې به ورته کلاو شي. وقال لهم خزنتها، او به ورته داروغګان د جهنم، الم یعتکم رسل منکم یتلون علیکم، آیا نو درغلی تاسو ته پیغمبران ستاسو نه، یتلون علیکم چې لوستلي په تاسو باندې اسمانونه، آیات ربکم، آیاتونه د رب ستاسو. وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او یرولي وی تاسو لره د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ده. قالو دوی به ورته ووایي دا مشرکان او کافران بلا حق ده، ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت شوې وه کلمه د عذاب په کافرانو باندې. کلمه د عذاب څه ده؟ لأملأن جهنم منکم منکا ومنهم، داسې ورسوای اجمعین ټکې راغلی پکې. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، او به ویلی شي دوی ته دننه شئ دروازو د جهنم ته، همیشه به اوسېږئ په دې کې. په بئس مثوى المتکبرین، ډېره ناکاره ټکانه د متکبرینو، ځان غټ ګڼونکو را. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، او به چلولی شي هغه کسان اتقوا ربهم چې یریدلی دي د خپل رب نه، چېرته به وچولی شي؟ جنت ته به وچلولی شي زمرا ډلې ډلې. حتی اذا جاؤها، حتی چې راشي دوی دي جنت ته. وفتحت ابوابها، او حال دا دی چې سپړدلی شوې دروازې. هلته وو نه د فتحت سره، او دلته وو شته دی. دې معنا دا ده چې هلته چې د جهنمیانو مثال د جیلیانو دی، او جیلیان چې د جیل دروازې ته راولي او ویدرئ نو دروازه بندوي، نو ټلی وهي، نو دننه طرف نه ورته دروازه کولاو شو، نو دوی وردننه کړي او بیا دروازه پوري. او د جنت دروازه چې نو دا به د هغه قدرمند میلمانه مشران چې تا کر راځي، نو د مخکې نه دروازې کولاو کړي دي، او هر ځای یې پاک کړی دی، او د کجورې څانګې هم پکې چې کوم دی ودرولي دي.
استقبال د پاره نو مؤمنان اگی ته به د مخکې نه جنت سجاو شوی او دروازې به ورته د مخکې نه کولاوي او حال دا دی وفتحت ابوابها چې سپړدلې شوي به دروازې د جنت اوس مخکې هلته تیر شو مفتحة لهم الابواب وقال لهم خزنتها وبوي دوی ته داروغه د جنت سلام ګوره چې تا سره به زه برابر یو ټیکټ په لاس کې نیولی نو هلته هغه په سر ته چې وړاندې شو نو هغه تا بس وګورې وایي ځه نو دلته اوس ټیکټ برابر دی نو چې ټیکټ برابر دی نو فرشتې نور تپوس نه کوي خدا ورته وایي چې سلام علیکم نه ورته دا وایي چې څنګه چل دی څوک درغلی او که نو درغلی نه سلام علیکم سلام دی په خیر رالی په خیر طبتم دنیا کې څه د پاکې عقیدې او د پاکې عمل او د پاکې معاشري او د پاک معیشت او د پاک سیاست باندې ملوث وی تاسو څه پاک خلک یې پار لحاظ سره فادخلوها خالدین دن شي دی جنت ته همیشه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وبوي جنتیان حمدونه ثناګانې الله ذات لره دي صدقنا چې رښتیا کړه موږ سره وعده خپل وعده چې تاسو ټیک ګرځئ جنت ته به بوځما واورثنا الارض وراثت سره راکړه موږ ته ځمکه جنت نتبوأ من الجنة حيث نشاء نو ټیکانی نیسو موږ د جنت ته کوم ځای کې زموږ خوښېږي نه هلته ځو او بل ورځ هلته ځو بل ورځ هلته ځو چکرې دي په ټور باندې به ګرځئ بیا فنعم اجر العاملین څه بهترینا بدلا د عمل کوونکو دا وتر الملائکة حافین من حول العرش اینی با پرشتو لرا حافینا چې چاپیره به ګیرا چولی من حول العرش چاپیره د عرش نه رشفول په شکل به ولاړي یسبحون بحمد ربهم پاکی به بیانوي په وسبې د ثنا د رب سره وقضی بینهم بالحق او فیصله بوشي په منځ د دوی کې په حق باندې وقیل الحمد لله رب العالمین او به ویل شي چې الحمد لله رب العالمین تمام ثناګانې صفتونه ثابت دي الله رب العالمین لرا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر سورہ مومن شروع کو سورہ مومن ورته وایي او سورہ غافر ورته وایي نو سورہ مومن په دې معنی ورته وایي چې د فرعون د تر زوی دی او فرعون څه په دغه اسم لحالونو کې شامل دی او د موسی علیه السلام مرګری دی او خپل ایمان یې پټ ساتلی دی نو هغه بیا په آخر کې چې کله د موسی علیه السلام خلاف هغوی فیصلې کولې نو خپل ایمان ظاهر کا او د فرعون د هر خبرې جواب یې وکړو د فرعون په سترګو کې سترګې په هغې دای کې ورکړې په هغه اسمبلی کې دیو جنا دا صورت دا په نوم باندې کېښودی شو او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او د توحید یو پوره سبق او د صداقت القرآن او صداقت الرسول یو پوره سبق او د اثبات د قیامت یو پوره سبق په دې کې تاسو ته ملاویږي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله واقف دی پر معنا د حروفو دا ګڼو سورتونو مخکې دا حامیم راغلی دی او دا د مقطعات قرآنیو نه دی معنا یې الله ته معلومه ده دا په قرآن کې ډېره اهمه حصه ده تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم راکوزل د کتاب قرآن شریف دی دا الله زورور علم والانا غافر ذنب دی بخون کې د ګناه دی وقابل توبه با قبلون کې د توبې دی شدید العقاب سخت عذاب ګورې ورکون کې د طول خاوند قوت او طاقت دی لا اله الا هو نشته معبود سوا رضنا الیه المصیر خالص الله ته ټول واپس دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا چا دا خبره وکړه چې تا کوم کمانډر شام ته لېږلی دی نو هغه هلته شرابي شوی دی او د شرابو په دکان کې په خمار کې پروت دی شپه ورځ نو حضرت عمر رضی الله عنه یو خط ولیکه
او په خط کې دا آیات ولیکه الیه المصیر پورې او قاصد ته ویل چې لاړ شي او کله هغه د شرابو نه پاریږي نو دا خط ورته ورکړه زما نو چې کله هغه راغی شام ته او د پسې ورغی دی کله چې شرابو نه پارېږ و نشه ختلې وه نو خط یې راواخېسته ولې ورکړو نو دا خط یو ځل ولوسته بیا یې ولوسته وایي زما رب ما ته وایي چې هر څومره ګناهګار یې نو زه ګناهونه معاف کوم زه قبلې توبې قبلوم او ګوره دونه زورور یم که خپله زورورتیا کوې او توبه نه باسې نو زه شدید العقاب او زه طول هم یم بیا رانه څوک خلاصېدی هم شي او ویې ژړل او په اخلاص باندې توبه وویسته په اخلاص باندې توبه وویسته او کله چې قاصد واپس لاړ نو حضرت عمر په خپل دارالمشاورت کې ناست دی او کابرین ورسره ناست دي او قاصد ورته ویل چې ستا د خط په لیدلو باندې هغه مجاهد خپل جهاد شروع کو او د شرابو نه مکمل پرهیز وکړو او توبې دې ویسته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الحمدلله ویلا او بیا مرګرو ته ویل چې مرګرو کله چې تاسو نه شیطان یو مرګره په پنجه کې ونیسي نو د شیطان خلاف دغه شیطان د پنجه نه راخلاص کوي او تاسو شیطان مرګري مسازېږئ چې د شیطان په پنجه کې خور کلک کوي من کې یاره دا اوس یو خوی پیدا شوی دی چېرته مرګری تیر وځي دغه نه یو غلط کار وشي بس نور مرګري به جماعت راپاسي به دا په جماعت کې موږ نه پرېږدو دا زه په غټو غټو درسونو کې چې کله زه درسونه کوم پرې مراکزو کې زه پکې دا واقعه پکې قصدن وې د حضرت عمر یا تاسو ځان څه ساس کړي تاسو چاله سترخان نه ورکوئ چې په چا دا احسان کوئ خو رضاکارانه کور دی د الله د اقامت دین دپاره که سړي نه غلطي وشوه نو الله معاف کول کوي تاسو معاف کول کوئ او دا ځان سره ټینګ کوي د شیطان لاس کې مو ورکوئ داسې یو شی ته مونږ احتساس کو بیا مجسم شیطان شي او بیا جماعت ته انتهایی ضرر او تکلیف ورسوي ما یجادل فی الله ما یجادل فی آیات الله جګړې نه کوي په آیاتونو د الله کې الا الذین کفروا مگر هغه کسانو چې کفر کړی دی فلا یغررک تقلبهم فی البلاد دوکري نه کی تعالی راوړېدل د دې خلکو فی البلاد په ښارونو کې دا کافران مشرکان دا بېدینه په حاشان عریانان چې پرې ښارونو کې پرې چهل پهل او پرې لوی لوی ګاډو کې ښکته او پورته ګرځي دا دې دوکه نه کی تعالی پیغمبره کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم نسبت درو کړو مخکې قریشیانو نه قوم د نوح علیه السلام او نور ډلو رستو د قوم نوح نه وهمت كل امه برسولهما او کس کړو هر یو امت په خپل پیغمبر باندې لیاخذوه چراونی سیدلرا وجادلوا بالباطل او جګړیو کې د سره په باطل کې وليدحزوا به الحق چې او خو یې په دی باندې حق لرا حق په دی باندې ختم کی فاخذتهم ما بونی ولدغ ظالمان لرا فكيف كان عقاب نسرنګو زماني ولو عذاب وكذلك حقت كلمة ربك دکسیک ثابت شوی دا کلمه در ربستا علی الذین کفروا پاکستان باندې چې انکار کړی دی کلمه دا چې انهم اصحاب النار دا کافران اور والدی الذين يحملون العرش آکسان چې باري عرش د الله لرا يتحملت العرش وای ومن حوله هغه پرشتي چې د عرش نه چاپیره دي سوي يسبحون بحمد ربهم باقی بیانای د الله په واسطه رسنا د الله سره ويؤمنون به او ایمان راوړي په الله باندې ويستغفرون للذين امنوا او بخنه غواړي د ایماندارو د پاره هغه عرش کړي او منګ پزمکه باندې او هغه قربیین او حملت العرش منګ له بخنه غواړي تاسو را تروي زمونږ راګي رشتہ سره د ایمان د ملک د قربیینو او د حملت العرش عقیده هم د توحید دا او د ایمان بالله دا او زما استا عقیده هم دا ذکر مومن د پاره دعاګانې کوي او وایي دا فرشتي ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما ای زمونږ ربا پر اخر شتا په اعتبار د مهرباني او د علم سره فاغفر للذين تابوا بخنو کیا کسان ته چې توبه وباسي
او وتبعوا سبیلک او تابع کی استاد لارې وکهم عذاب الجحیم خدای د عذاب د جهنم نه وساتي او دا پخپر 2000 راغله دي نو په دې وجه باندې دې صورت ته غوړې په بازو قران مجید کی سوره غافر لیکلې ده ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ای زمونږ رب دنه کې دوی لرا اگر جنتونو د اوسېدلو ته عدن اقامت ته وي جنتونو د اوسېدلو هغې ته وعدتهم چې تا ورسره وعده کړې ده ومن هغه څوک هم ورسره بوځې صلح من آبائهم چې درست دي د پلارانو د دوی نه ټیک دي وازواجهم او د بیبیانو د دوی نه وذریاتهم او د بچو نه لونه او زامن د دوی انک انت العزیز الحکیم یقینا هم ته زورور حکمت والی خدای دې جنتیان د سترګو د خول د پاره د دوی پلاران او بیبیان او بچی مور سره بوزي وکهم السیئات الله ساتي لرا د ناکارو د دغه ورځ نه ومن تک السیئات یوم الزنا سوک چې تا بچ کو د ناکارا د ناکار بدلو د ناکارو گناهونو په دغه ورځ باندې په قدر رحمتا یقینا تا پاک مهرباني وکړه وذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون یقینا کسان چې کافران دي ينادون چې به ورته ولیکيږي आवाज به ورته وکړي شي دوی ته لمقت الله خامخا قصد الله اکبر ډیر لوی وا په دنیا کې من مقتكم استاسو غسینا انفسكم جزان تن غسي اے کافرو چې تاسو نن ځان ته غوسه یې د دینه د خدای غوسه ډېره لویه وه په دنیا کې استدعون الى الايمان کله به چې تاسو ایمان ته راوبللی شوئ فتکفرون تاسو به کفر کوو نو په هغه دنیا کې په دغه وخت کې چې تاسو به دعوت ایمان ته درکې شو تاسو به کور الله تاسو باندې سخت غوسه او د دې نه څونه چې تاسو نن ځان ته غوسه یې نو ځکه وایي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا واي اذا من ربا ربنا اذا من ربا آتنا أمتنا اثنتين تعوجل دي منگلا دوزلی یو هغه مرګ دی چې نطفه د لا پیدا شوی نه دی په عدم کې دی نو دغه ته مرګ ویل شوی دی او دویم دغه مرګ دی چې کوم منګ او تاسو ته پاره نیټه دار دی الله مقرر کړی دی نو دوه دغه مرګونه دي واحييتنا اثنتين او دو زلا ژوند کړي تا مونږ لرا یو دغه چې نطفه وي او د پلار د شانه د مور خېټې ته منتقل شو نو دغه او پیدا شوی نو دا یو ژوند دی او بیا چې مړ شوی او قیامت کې دی الله بیا را ژوندی کوي دا دویم ژوند شو نو ژوندونه هم دوه دي او مرګونه هم دوه دي فاعترفنا بذنوبنا پس موږ اقرار کو په خپل ګناهونو فهل الى خروج من سبيل اشتري وتلو تلار اے الله دې جهنم نه وتو لارشتا ذالکم تاسو تویما بانه دا تاسو دا عذاب په دی وجده اذا دعي الله وحده کله بچراو بل ان شاء الله یکیو چار سیو خدای کوي نو کفرتم تاسو نه منو دا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ او کدا الله سره بشیر کو شو نه دا الله تم پکې واړو کارونه کوي اے او دا مناتم پکې واړو کارونه کوي او عزا هم پکې لخده او هبلو ها هم پکې دي او دا ولی دا د ګټ مړلې چې ته 15 پاو ورکې نو ولې بیا دا چې کوم دیتا تر راسینه او دا پیر بابا راغه د الکان ولزی او خزي ور کوي خلکو لا او بیا راګي نرسو بیا کاکا صاحب لذین او بیا خلکو زامن ور کوي او کمال دی بیا په کارون زمنګ مدی بابا له براش زمنګ علاقه طرف نو میخه او ګډ او بيزه بل علاقه درکې العیاذ بالله دا موږ تقسیم کړی دا خدای دا کافرانو دک سي تقسیم کړي و نو الله ورته وای چې اوس لار ګورئ کله چې براو بل شو یو خدای ته تاسو به انکار کو او کله چې الله سره شرک وشو نو تاسو په یقین کو فالحكم لله العلي الكبير پس فیصله نن د الله
العلی شانه دا غا الله د پاره چې هغه شان ډیر چته الکبیر برهانه غټ دلیل لا هو الذی یریکم آیاتی الله ذاته چې خیتا آیاتونه د قدرت و ينزل لكم من السماء رزقا او نازلای تاسو لپاره د اسمان روزي یعنی باران وشي او داګه په ذریعہ روزي پیدا کی او ما يتذكر الا من ينيب او نازلای نه پنه حاصلای الا من ينيب مگر څوک چې راځي کیږي الله تا فدعوا الله مخلصین له الدين پس رو بل الله لپاره پر اس حالت کې چې خالص کون کی الله لپاره تابعداري ولو کرہ الکافرون اگر کدا تاسو دا قسم را بل اخلاص بد بغنی دی لکافران رفیع الدرجات ذو العرش ابتداء صورت کې د الله صفاتونه ذکر شو اوس به د الله صفاتونه دي رفیع الدرجات اوچتو مرتبه ولده الله ذو العرش خاوند لوی عرش دی یلقی روح من امره را کوزی روح یعنی وحی لرا وحی ته روح زکه وایو چې په دې باندې مړ زړونه ژوند کیږي شرک او کفر زنګونو وهلي زړه په دې باندې پاکي را کوزی الله روح د خپل من امره په کوم خپل باندې علامه یشاء پاک چې دا الله خو خشي من بعد دې په خپل بندګانو نه لينذر يوم الطلاق دې لپاره چې دا بندا او ری خلق ولا د ورځې د ملاوي دلونه د قیامت په نومونو کې یو نوم یوم الطلاق دی طلاق پتی سره غوي طلاق پتی سره پر خودلو توای او پتی سره اجتماع توای یوم الطلاق اگه ورځو د اجتماع د اولینو د آخرینو یومهم بارزون اگه ورځو چې را پډاګ بشي دا ټوله لا يخفى علی الله منهم شيء پټ بنئ په الله باندې دوی نه څه شي او الله وو فرمایي لمن الملك اليوم نن د چا حکومت دی هیڅوک به جواب نشي کوله دلته سائل الله دی او جواب ورکوونکې الله دی مفسرین وایي لمن الملك اليوم دا سوال سو کوي دا الله کوي او جواب سو ور کوي الله خپل ځان لا لله الواحد القهار د یو خدای زور او حکومت نن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت نن اليوم تجزى نن رزبا بدل ورکړي شي هر یو نفس تا بما کسبت پاګبانی چې د څه کسب کړی دي ان خیرن په خیرن ان شرن په شر کني کوي کړی دي نیکی بدلی به ملاو شي او که بدای کړی نو بد بدلی به ملاو شي لا ظلم اليوم نن بزیاته پچانی کیږي چې چای ونی کی کما کړی شي یا چا باندې یو بدی دوباره دوګنو شو رلیش ان الله سریع الحساب اللہ جل حساب کو ان کے رے وانذرهم یوم الازفا وی روا دی خلق دا ورزران زیکی دون کنا د قیامت په نومونو کې یو نوم یوم الازفا هم دی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین واغا ورزو چی بازونا پنځ مرو باندې کاظمین ډک بيد غمنا حنجره دی ته ویند دلته غټه ونی نه پرې تدای کېلته دی ته حنجره وای نو دا اړونه با دونه پړسیدلی چې را رسیدلی به دې مرو ته برا رسیدلی کاظمینا ډک بيد غمنا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع نبید ظالمان د پارا من حمیم سوک سر سو گرم دوست ولا شفیع نسوک سپارشی یطاع چې دا سپارشو منلی شي یعلم خائنة الاعین ویږي الله په خیانتګرو د په خیانتګرۍ د سترګو باندې وما تخفي صدور اغا چې پټي سینو اغا شی پایم پویږي چې سینې پټي عبد الله بن عباس وای دا د سړډل د سړو ناستي زنانه تیر شي نو دا یو د سترګو پرې لاندې کې لاندې زنانه ته ګوري یعلمو خائنة الاعین دغه خیانت د سترګو لري پویږي الله په خیانتګرۍ سترګو باندې او مدارک دالی کړی دي دا یو دوست بل دوست ځان سره کور ته بوزي نو په نغری ځان سره کېنی نو الته بیبیم ناستي نو دا کوربه چې د میلمه څخه خبرې کوي یو بل ته ګوري نو دی
بس هغه ته ګوري او د زنا طرف ته نه ګوري او د قربه نظر بل خواشندې غلې غوندې زنا ته وګوري دا مدارک تفسیر مدارک دا لیکلي نو دا دې مطلب زما دا دی چې دغه خیانتګري د سترګو ده یعلمو خائنة العیون پوهیږي الله په خیانتګرۍ د سترګو وما او پاغه خبرو تخفي الصدور پاغه حواجسو خطراتو او همونو او عزمونو باندې چې په سینه کې دي والله یقضي بالحق الله فیصله کوي په حق والذین يدعون من دونه هغه چې دی رابلی دا مشرکان سوا د الله نه لا یقضون بشیء فیصله نشي کولی په سبانه ان الله هو السمیع البصیر یقینا الله اوریدونکی در سو په له پار سبانی لیدونکی دی اولم یسیروا فی الارض عین ذی خلق پزمکا کې فینظروا چې وګوري کې پکانا عاقبت الذین کانوا من قبلهم سرنګ وخر انجام دا کسانو چې مخیر دینا کانوا هم اشد منهم قوه او ډیر سخت دې موجوده خلقونه په اعتبار د قوت سره د قوت مالی د قوت بدنی او د قوت افرادی په هر لحاظ سره ډیر سختو او آثارن فی الارض واقوا آثارن فی الارض اقوا ور سره کېدا او ډیر مضبوطه په اعتبار د نخو خانو سره پزمکه کې د کلاګانو په دغه باندې د آبادو د مانو سازولو او د زمکو د کلاګانو سازولو او د ډنډانو سازولو کې دغه آثار دی پزمکه کې دا د موجوده خلکو نه هغه ډیر زیات قوي په دغه آثار قائمولو باندې فاخذهم الله بذنوبهما دغه مضبوط خلق پر لحاظ سره او بونی والله پس د ګناہوں د دیوانی وما كان لهم من الله من واق نو د دوی لپاره د الله نه څوک بچ کون کې واقعن معنا ساتون کې او بچکون کې او خلاصون کې ذالک بانهم كانت تاتهم رسلهم دا په سبب د دې باندې چې پیغمبران راتل بدیتا بالبينات پخکار او دلائل باندې وکفروا پس دوی با انکار وکړو فاخذهم الله پسونی دوی لرا الله انه قوي شدید العقاب یقینا الله ډیر مضبوط دی او شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين لګلو موږ موسی عليه السلام په واسطه خپل معجزو سره چې نه معجزې وي وسلطان مبين او پاغه غلبه ظاهر باندې داسې هیبت الله په دغه موسی باندې کې نه ولېو چې خلق به تیارې د فرعون ډېر یارېده او چاته هم لېږلی رأس الطغیان ته چې چا نه کار روانېږي او چا نه سازېږي الى فرعون وهامان وقارون لګل موږ فرعون ته او حامان ته او قارون ته وقالو دوی لدریوانو ساحر کذاب فرعون ویل موسی غټ جادوګر دروغجن دی دغه سي حامان مو ویل بدمعاش او دغه سي منافق قارون مو ویل فلما جاءهم الحق من عندنا کله چراغ حق دوی ته د طرف زمنګنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه ویل دی فرعونانو مړکې ځامن دا کسانو چې ایمان وروړي د موسی سره واستحيوا نساءهم پرې دی بیان دوی د خدمتونو د پاره وما كيد الكافرين الا في ضلال نه دی چل کافرانو مگر په خطای او تباہی کې دی وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فرعون دباو کوي د کابینه ته وای ذروني اقتل موسى پریم دی چې موسی مړکم بې ایمان چانی ولې دا اگر بازاریان په بازار کې جګړه شنو بازاري منډه کې کانې پروتي ورته ناسي روباسي زور زور کوي خو نه جګړه خلاص دی کانې نه ری سره نو دا نه بې ایمان دی یریږي چې دی موسی لزما ګوتی ورول او الله و دې مخکې تبا کړي او دې په قوم باندې یو دغه چې پریشر اچي پریم دی چې ملکم دل دا موسی ته چانی وره بې ایمان وليدعو ربا راودي بلی دا موسی خپل خدای لرا ولی وجنی انی اخاف ان يبدل دینکم یریګما چې بدل بکی تاسو مذهب لرا دا زما دا پوجا چې تاسو کوي او زما بوتان می در باندې تقسیم کړی دي نو دکا دین بدل تبا کی او بل دا چې دا د حکومتي قانون دم دین وای دا هم دل تبا کی و او ایظهر فی الارض الفساد یا بظاهر کی پزمکه کې دهشت گردی لرا دا موسی دهشت گرد دی دهشت گردی براوي
وقال موسی اوس موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو چې دا خلک ډیر لوی کافر دی به تر څه کافر دی قال موسی انی عذت بربی وربکم من كل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ویلی موسی علیہ السلام یقینا زه پناه غواړم په خپل پروردګار باندې او په پروردګار ستاسو ټولو باندې د سشینا من کل متکبر د هر یو متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چې ایمان نه راوړي په ورځ د قیامت باندې اوس فرعون صلاح کوي او موسی علیہ السلام د وجلو پروګرامونه کوي رجل مومن ناس دی قال رجل مؤمن من آل فرعون ویلی یو سړی مومن د کورنۍ د فرعون نه بلکې د فرعون د ترزوی دی ځکه خو تیاریږي نه یکتم ایمانه چې پټاوي خپل ایمان لرا زموږ استادو هغه به ترجمه کوله چې یکمل ایمانه پر ایمان کامل کو مال چې یکملو ترجمه یکتو کې کوم نه سړی راو بس خیر منګه بر استادان ډیر قدر کوو چې به مخې مونږ چرته استادان نه کوله خدا ما ته یاد دي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا آیت وجنی یو سړی چې وای رب زمونږ الله دی دا د رجل مومن خبره ده او دا خبره ابوبکر صدیق ماغه وخت کړی وا چې کله نبی علیہ السلام په مکه معظمه په دور کې کفار راګیر کو او واهی او په مړی مبارک کې ورته پټکې یا خپل صادر واچو او مړی ولا خپا کړه او علی رضی الله عنه وی من ګڼ کسان مسلمانان ولاړ خو زموږ وس نه کېدو په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او چې ویلی دا ور منډه کړه په کفارو باندې او دا کفاری دسی او دسی وال او پیغمبر خدای ته اخلاص کو او دا یو فرمایل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو یو سړی صرف په دې وجه نه چې هغه وی رب زما الله دی دا د رجل مؤمن خبره زمونږ رجل مؤمن هم کړی وه یو ځل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع د جمعې په خطبه کې خلکو ته وایي اے خلکو که د ابوبکر صدیق یو 100 منټه زندگی الله مال راکړي زه به پرې خپله ټوله زندگی ورکوم او بیا دغه حدیث ورته وویل چې نبی علیہ السلام کفار راګیر کړی و مړی وله خفه کړی وه او موږ ولاړو زموږ وس نه کېده ابوبکر صدیق ځان ته ونه کتل ور منډه کړه پې او نبی علیہ السلام اخلاص کو کفار ابوبکر راګیر کو وی و بهوش کو مور ورته ناس سره چې را بیدار شو په نبی علیہ السلام سو شو یا کور کې په آرام خور بچو سناسته مور ورته وایي موږ ته خدای اسلام داسې په اسانۍ را رسېدلی دی چې زموږ نوک هم پې سور شوی نوک څه ته وایي ځکه خو موږ څه قدر نشته وان یکو کاذبا کبھی دا موسی دروغ وایي نو په علیه کذبه په د باندې بوج او ګناه د دروغ دا د دروغ بدنه خورېږي نه دا دې دپاره وایي چې فرعون دی ما د اول نه په دې متهم نه کي وایي دا خو ملګری دی وان یکو صادقا او که دا موسی رښتینی وي یصبکم بعض الذی یعدکم وبرسي تاسو بعضې عذابونه چې دی در څه وعده کوي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې د حد نه تېرېدونکي مسرفي زیاتې کوي پټ غوندې تعریض دی په فرعون باندې د عبدیت نه الوهیت طرف ته تصریف کړی دی او کذاب لوی دروغجن دی چې دا د خدای کړی دا وای ما علمت لكم من اله غیری یا قوم لكم سونه خسته تقریر ته غوږ کېدی ګورئ دا رجل مومن سونه او دا بړوا چې را پاسېدی څه وایي یا قوم لكم الملک اليوم اے زما قومه سونه خوږه خبره کوي اے قبطیانو اے زما قومه لكم الملک اليوم ستاسو پارن ورځې حکومت دی ظاهرینا په الارض غالب یی پزمکا او قابض یی پزمکا د مصر باندې فمن ينصرنا من باس الله پسوک بخلاص کی منگل دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کمنگ تر عذاب راشی اس
دیکھناس فرعون را پاسې اسم لحال لیکھا باقاعده دغه یو بل جوابونه ورکوي قال فرعون ما اریکم الا ما ارى ویل فرعون ز تاسو لرای نه در کوم مگر چې ما تاسو لر رای در کړی دا او هغه واحد رای دا چې ما پرې دې چې مړی کوم وما اهديكم موزن خیم تاسو ته اے قوما الا سبیل الرشاد مگر لار درستا فرعون وای فرعون هم ځان ته غلطه نه ویو فرعون وای دا رجل مومن وقال کې اے قوم زه ته درست لار خیم دیکھینا اس نو بیا رجل مومن را پاسید وقال الذي آمن یا قومي ویل اگه سړی چې ایمان راوړیو اے زما قوما انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب اے زما قوما زهری گما پتا سبانی د مثل د غورزی د مختلفو ډلونا مثل دا رغي بیان دی مثل دا ابي قوم نوح وعاد وثمود ومثل داب اصل کې الشان والعاده عادت ته ویل کیږي شان ته ویل کیږي مثل داب قوم نوح ما داب قوم نوح وعاد وثمود ومثل د عادت د قوم نوح او د عادیان او ثمودیان باندې والذین من بعدهما او آکسان من بعدهما چې رستو راغلي دي پر قومونو پسې وما الله يريد ظلما للعباد او الله چې دې نه اراده کوي ظلم په بندګانو باندې اراده د ظلم هم نه کوي ظلم کول خو پرېږده ویا قومي دار ظلمون وي اے زما قومه انی اخاف علیکم یوم التنادی زیریږما په تاسو د ورځې دی یو بل ته چغې والو ته وایي نو دا چغې او سوري به دا خلک وایي یوم تولون مدبرین هغه ورځ چې وابوړئ تاسو شا کوونکي وما لکم من الله من عاصم نه وی تاسو لپاره د جانب د الله نه څوک بچ کوونکی ومن یضلل الله فما له من هاد چونکې فرعون غټ گمراه دی او څوک چې الله گمراه کړي هغه لپاره هدایت کوونکی نشته زه به څوک وم ومن یضلل الله څوک چې گمراه کړي الله غلرا فما له من هاد نه د هغه لپاره څوک رهنما ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ګوره هغه سورزینه راپاسي او دباو کې استکینی او دې سونو ګوت تقریر کوي دا لا پټ مسلمان دی او د موسی نه دونه سجده کړی دي او مخکاره مسلمانانو موږ سجده نه کړو لازم موږ سونه بیکاری دا سونه بیکاری استغفر الله وای ولقد جاءكم يوسف من قبل اے زما قوما راغله تاسو یوسف علیہ السلام مخکې نه په کار او دلایلو فما زلتم فی شکنا و همیشه وی تاسو په شک مما دا هدایاتنا جاءکم به چې مو تاسو ته موسی تاسو ته یوسف پاګی رات کړیو داګه باره کې شک من وی درس ایمان هم نو راوړې حتا اذا هلکا حتا چې یوسف علیہ السلام په حق رسیدو قلتم تاسو ویل په خپل مینس کې چې لن یبعث الله من بعده رسولا اچری براونیږي الله رسول د یوسف نه موږ ته بل پیغمبر کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب وای رجل مؤمن دک سے گمراہ کوي الله غسړي لرا چیز یته کون کې لکه فرعون مرتاب او شک کون کې دا مسرف مرتاب چاته وای ترجمه قران کوي الذين دا مسرف مرتاب هغه کسان دي یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې بغیر د حجت او دلیل نه چې دوی تراغلې وي کبر مقتن عند الله ډیر لوی دی په اعتبار دا غصې او د بغض سره په رضا الله باندې مقت اصل کې اشد البغض توای اشد العداوت توای وای کبر مقتن ډیر لوی دی په اعتبار د غصې سره او په اعتبار د بغض سره په رضا الله باندې وعند الذين امنوا په رضا کسانو چې مؤمنان دي کذالک یتبع الله على كل قلب متکبر جبار دغه سه مهر لګي الله په زړه د هر متکبر ظالم باندې دا دواړه صفاتونه دام په فرعون کې موجود دي دا ته وای برای راس وقال فرعون یا هامان اسغرا دا سه پورا سر تقریر رجل مؤمنو کو چې بالکل خلک ځان ته راکینج کړه او دا رسملې دا ټول خلک هغه ته متوجي شو
او قریب چې راغه مرګرتیا وکي نو فرعون ته شیطان اوس بل لار خي را پاسې دا او وی وقال فرعون یا هامان فرعون وی اے هامانا ابن لی سرحا ساز کمال پاره یو مانای یو بنگلر علی ساز کا لعلی ابلغ الاسباب کې دیشي زور سملار د اسمانونو تا اسباب السماوات یعنی لار د اسمانونو تا ورسما فاطلع الى اله موسی ز اطلاع حاصل کما او ورخکار شما رب د موسی تا او زی وینم و انی لاظنه کاذبا زما وری موسی وانی دروغجن ګمان دی چې دی وی الله دې زمانه علاوه او زاګه پیغمبر را لګلې وکذالک زوین لفرعون سوء عمله دغه خیسه شو فرعون ته ناکار عمل ددو وصد عن السبيل او بن شو د درستلارنا وما كيد فرعون الا في تباب نو چلو تدبیر د فرعون مگر په هلاکت کې لګې نتیجه شو چې په بحر قلزم کې د 6 لاکھ کسانو سره الله تعالی غرق کو وقال الذي امن يا قوم بیا رجل مؤمن شروع شو وقال الذي آمنا ویل سړي چې ایمان راوړیو یا قومي ازما اسید لهجه اندازې ته ګوري د فرعون دا سونا کریه لهجه ده او د دې لهجه ته ازما قومه انما هذه الحیات الدنيا متاع ازما قومه دا ژوند دنیا متاع چن روزه پیدا ده متاع دې ته وای ما تمتع به ساعتن چې اوسات په سړی پیداوالي بیستو ورځي وإن الآخرة هي دار القرار او زما قوما کور د آخرت دا کور دې د قرار یو د همیشه اوسېدلو من عمل سیئة لګیا خیسته تقریر کوي چا چې عمل کو د بدی فلا یجزا الا مثلها بدله به نه ورکېږي تا مگر په مثل د دغې بدی باندې دا د الله د عدل بیان دی ومن عمل صالحا سوک شیو که نیک عمل من ذکر انثى ناری نوی او که زنا نوی و مومن وی د ایماندار اولئک یدخلون الجنه دا کسان دننه کیږي به جنت تا یرزقون فیها بغیر حساب روزی به ملاویږي دي طبي حساب او کتابه ویا قوم مالی ادعوکم الى النجاة وای رجل مؤمن ای زما قومه سری مالا رابل متاسو کامیابی تا زه چې کوم دعوت د موسی تاسو ته پیش کوم دار کامیابی دعوت دے دنیا و آخرت کی وتدعوننی الی النار اور رابلی تاسو ما اورتا ما لاغا عقیدی و عمل طرف تا دعوت را کوئی چاگی نتیجہ اور دے تدعوننی لاکفر باللہ رابلی اے قوم تاسو ما لرا لاکفر باللہ چیز کفر کوم پا اللہ بانی و اشرک به او شرکم دا اللہ سماحقا لیس لی به علم چنشت مال پا خدای داگی سا علم وانا ادعوکم الى عزیز الغفار او اے زما قوم زرابلم تاسو غزور اور خدای بخون کتا بیا شروع دے لا جرم خامخا حق دا تدعون انما تدعوننی لی خامخا آگا چی تاسو رابلی مال راگیتا لیس له دعوت فی دنیا نشتر اگر پارا رابلن پا دنیا کے حقا ولا فی الاخرہ و پا آخرت کے وان مردنا الاللہ اے قوما واپسی زمون طول اللہ تدا وان المسرفین هم اصحاب النار او یقیناً زیادی کون کی پارا خبر کی دا خاندان دا اور دی اوسا تقریر پا آخر کے ورطا نصیحت کی ورتوائی وستذکرون ما قول لکم اے زما قوما تاسو بیاد کی اگا چیزی در تویم دا بتاو سیاد شیخ بدا سی وقت کی بے بتاسو لپیدا دندر کی و افوزو امری الاللہ او زسپارما اخپل کار لرا اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد یقیناً اللہ لدن کے دے پخپل بندگانو باندی دوی قسمہ قسم دے وجلو دو پارک استاد شروع قسمہ قسم غر تے بوزے کانی راویر گاڑا ہوئی سمندر تے بوزے او ڈوبی گئی قسمہ قسم کوششوں نے اکڑا اللہ فرمائی فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو خلاص کر رجل مومن لرا اللہ دناکارو حقنا چی دوی تدبیرون قول دے قوم وحاق بآل فرعون سوء العذاب او نازل شپ فرعونیانو بانی ناکار عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
اور پیش کېدی شي پرې فرعونیانو باندې سحر او ماښام و یوم تقوم الساعه په کوم ورځ چې قیامت قایم شي وبه ویلی شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دننه شئ فرعونیانو سخت عذاب ته. داسې تیر تاریخ کې معتزله یو قوم تیر شوی هغې د عذاب قبر نه منکر دي او اوس پرې کراچۍ کې پیدا شوي دي او دا مسلمین چې ورته دا هم پرې کې شامل دي دیم عذاب قبر نه مني بلکې دوی خو په یو مسلمان پسې مونځ هم نه کوي. دا مسلمین چې ځان ته وایي دې ته نوم مسلمین وایي منافقان به ځان ته مسلمانان وایي نو ځکه وایي ادخلوا آل فرعون اشد نو وایي وإذ يتحاجون في النار هغه وخت چې جګړې به کوي په اور کې فیقول الضعفاء للذین استکبروا وبه وایي هغه کمزوري دا مټتۍ غوندې دا ټول چې عمر چې د بل اوږې پورې میاشت ګوري دی به وایي للذین استکبروا هغه کسان ته چې ځان یې غټ ګڼلی او دا لوی لوی لیډران انا کنا لکم تبعا ای غټایټو مونږ خو ستاسو په دنیا کې هم تابعدار یو جی جی به هم درته کوو چې تا به سویل مونږ ویل به که تا ویل چې انګور تراو دي مونږ ویل چې دا خوراک نه دي او که تا ویل چې خواږه دي مونږ ویل دا خو د ګوړې نه هم خواږه دي. فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو دپه کولی شئ زموږ نه دلته خو مونږ په تاڼه کې خلاصولو او اے سیره او ډې سیره به را سره تلي نو څنګه چل دی هغه دلته کولی شئ انتم مغنون عنا نصیبا من النار آیا دپه کولی شئ موږ نه څه حصه د اور. قال الذين استكبروا بویا کسان ځان غټ ګڼلی و انا کل فیها یقینا منګه تاسو منګه ټول په دې اور کې وو ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله فیصله کړې ده د بندګانو منځ کې جنتیان جنت ته تلي جهنمیان جهنم موږ هم در سره یو تاسو موږ څنګه خلاص کو. وقال الذي کله چې دین مایوس شي دي نو بیا په شریک باندې داروغه جهنم ته خبره کوي. وقال الذين في النار وبویا کسان چې په اور کې دي جهنميان لخزنته جهنم داروغه جهنم او مشر جهنم ته ادعو ربک رو بلا پروردگار دې اے داروغه زمونږ دپاره الله ته سوال وکړه یخفف عنا یوما من العذاب چې هلکه کی او معمولی کی زمونږ نه یو ورځ عذاب موږ د پرې عذاب کې یو ورځ تخفیف وکړي. قالو هغه داروغگان به ورته وایي اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات ولې نو راغلي تاسو پیغمبران په ښکاره او دلایلو. قالو بلا ولې جی راغلي ښه چې راغلي نو نور کار به خپلي اوس الله ته په خپله وایي موږ نشو ویلی ځکه چې الله عذر ختم کړی نو موږ الله ته څه وایو. قالو فدعو وبه ورته وایي داروغگان تاسو خپل الله ته چغه ووهئ. اوس کافر خو به چغه وایي خو د کافر په چغه کې څه شته نه. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه به یې رابلنه د کافرانو مګر یې به په فی ضلال معنا په خطا کې او په بطلان کې هیڅ حیثیت به نه دلته ضلال معنا باطل. انا لننصر رسلنا وای الله خامخا موږ امداد کوو د خپل پیغمبرانو والذین آمنوا او دا کسانو چې ایمان راوړی په دې ژوند د دنیا کې امداد کوو. و یوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ به هم کوو چې ودرېږي ګواهان. دا کومه ورځ ده یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم دا هغه ورځ ده پیدا به نه ورکوي ظالمانو ته عذرونه پیش کول د دوی. ولهم اللعنة وي به دوی دپاره لعنت الهي ولهم سوء الدار به دوی دپاره ناکاره کورم. ولقد آتینا موسی الهدى یقینا ورکړی موږ موسی ته هدایت تورات شریف هم ورکړی و. و اورثنا بني اسرائیل الکتاب او په وراثت سره ورکړی موږ بني اسرائیل ته کتاب تورات شریف هدن رهنمایي وه و ذکرا او په نو نصیحت لاولی الالباب د پاره دا خلکو چې خاوندان د خاص عقلون دي. فاصبر ان وعد الله حق صبر کوا یقینا وعده د الله رښتینی ده. واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره. وسبح بحمد ربک او پاکي بیانوا په وسوسګر سره د خپل رب سره بالعشي والابکار په وخت د بیګا کې والابکار او د سبا کې. ان الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان آتاهم یقینا کسان چې جګړې کوي په آیاتونو د الله دا د الله آیاتونه نه دي دا د الله آیاتونه دي خو زموږ باره کې نه دي دا د الله آیاتونه زموږ باره کې دي خو وخت تېر شوی دی. یقینا کسان چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې بغیر د څه حجت نه چې دوی ته راغلی وي.
इन पी सुदूरिहिम मा पी सुदूरिहिम मिन इन पमाना दमारे नष्ट पसीनो दी के अल्लाह किबरुन मगर तकबर दे दा तकबर बन कड़ी दे ईमान ना दासे किबर दे माहुम बिबालिगी कि दी रसीली दी इंतहा रे देता फस्तइज बिल्लाह पना वड़ पा अल्लाह बानी इन्नहु हुव समीउल बसीर यकीनन अल्लाह उरिदुन के अरसल लिदुन के दे आलिम दे पार सबानी लखल्क़ु समावाति वल अर्द खामखा पैदाइश आसमानों ज़मको अकबर मिन खल्क़िन नास दा ढेर लोई ढेर पैदा कौल द खल्क़ुना वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून लेकिन अक्सर खलक न पूईगी वमा यस्तविल अमा वल बसीर बराबर न दी ड़ांद लुंद औ लिदुन के दक से बराबर न दे मोमिन औ काफिर वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति औ कसान ची ईमान रो अमल दनी कई वलल मुसी औ न गुनाहगार आगा ईमान और अमल सालिह वाला और दागा मुकाबला की औड़ी लोई बदकार और बद अमल और बदचलना दा दोड़ा बराबर दी ना कलीलम्मा तज़क्करून ढेर कम पन हासिल हुई तासो इन साअतल आतियतुन ला रैब फीहा यकीनन क़यामत रातुन के रे नश्तरे शक परातो रिज़ के वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून लेकिन अक्सर खलक ईमान नसाती पदीबानी वकाल रब्बुकुम उदउनी वाई परवरदिगार स्तासो रहो भले मालरा अस्तजिब लकुम ज़ब कबूलकुम स्तासो पारा इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन वाई ज़ब परवरदिगार वकाल रब्बुकुम रहो भले माल ज़ब कबूलकुम स्तासो पारा दुआ बम कबूलकम यकना कसान चिदान गट गणी द इबादत और दुआ ज़माना जरदा चिदन बशी जहन्नम ता ज़लील जमंग उस्ताद दे ओ मौलाना नकीब अहमद रहमतुल्लाह अलैह ढेर लुई आलिमो और दा रुस्सी किताबुना मंग ठोल दागनाल तप दिर की वेलू इंतहाई काबिल आलिम दे हो किताबुने लिखली हो ढेर बेहतरीन किताबुने दागा यो किताब इक़दुल आली व दुरर दागे किताब है वसीला बानी मा तास्तवेलु अल कौकब दुर्री फिर तवस्सुल वल वसीला दागे किताब वसीला बानी दे दा ढेर बेहतरीन किताबुने दी दा वेल पर मैदान की मुनाजरा हुआ द बिदतियान नो आगा स्पीकर लगौले चाले का दा सुख वही दवा अश्तरे सुनत नूर सुदा दा बखपल बयान की और बे सो कोई नश्ता बखपल बयान की नो दागी यो मुला व रपा से दा बिदतियान नो दा हमद सना ने रुस्तु दा यात हुयो दा याती हुयो चे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम वइस्तासु रब मा रौ भले ज़बस्तासु दुआ बम कबूलकम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती कम कसान चिदान गट गणी जमार बंद गए और इबादत दुआना जरदा चिदन नबा कमदुल जहन्नम ता नो डाट के हुई द दाखिरीन पुजमाने बल शानु आया कि बल शानी हुए नो वही माँ और तैल चटके टिक्का टिका दा खुद आखिरीन दे दा खुबल सिविल वेल चे सेब जमंग दो कुरान सदून वास्ता नश्ता नो बिदतियान पे जनी दीदी लो कुरान से वास्ता नहीं जमा दा मतलब दे वही जमंग दो कुरान से वास्ता नश्ता गलत नहीं हो नो खैर दे अल्लाहु लज़ी जअल लकुमुल लैल तस्कुनू फी अल्लाह ज़ाते चिगर ज़ौली दा साउद पारश पा दे पार च आराम हासिल कई परे की रमज़ान दरी न मुस्तस्ना रे यारान दी पिशमरी पोरी नास्ती पता बरता हो खई सबर हो के वन नहार मुबसिरा औ दारंगी गर ज़ौली दा अल्लाह रज़िल लिदुन की रज़ लिदल न कई पोरज के खलक लिदल कई नुज़ा अल्लाह हलाल रोज़ई गटी इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास यकीनन अल्लाह खाउन दलोई मेहरबानी दे पखल को वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून लेकिन अक्सर खलक दा अल्लाह द नियमतुन कदर न कई ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम तास्तवम दा अल्लाह परवरदिगार सासु दे खालिक़ु कुल शै पैदा कौन के दार सदे ला इलाहा इल्ला हु नश्त माबूद सिवा रदना फ़अन्ना तुफ़कून कम तरफ तवाल शुहिदा अल्लाह दरबार ना कज़ालिक यूफ़कुल लज़ीना दक्कसी अड़ौले की या कसान कानू बि आयातिल्लाहि यशहदून चिदी पायातुन दा अल्लाह इनकारियान अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द करारा अल्लाह ज़ाते चिगरदौ लिस्ताज़ पारा ज़मका करारगा तासु पके उससे गई व समा बिना गर्दवले आसमान चत सकप
وصورکم او تصویرونه او شکلونه درکړي تاسو لا په احسن صورکم نو خسته شکلونه تاسو لا درکړي دي د انسان نوې په مخلوق کې خسته مخلوق بل نشته بس دا د ټول مخلوق نه خسته دغه دی او په حدیث کې راځي چې کچري دا حضرت آدم علیہ السلام الله تعالی پیدا کړو په خپل صورت باندې یعنی معنا داږي حدیث منګه دا کوو شاګردانو ته چې کله الله تصویر او شکل وې او جسم وې د انسان په شان وو دا دون الله ته ګران دی دا ځکه وایي فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات او روزي درکړی تاسو سره پاک رزقونه ذالکم الله رب تاسو امدا پروردگار خالق و مالک تاسو فتبارک الله رب العالمین پس خیر و برکت والا دے اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو ام دے ہمیشہ جوندے دے لیکن دا اسم اعظم اختبال دے لا الہ الا هو نشتر معبود سوا ردنا فدعوه رو بلی دلا مخلصین له دین پدا سے خالت کی چی خالص کو ان کی اللہ اللہ تابداری چی نہ شرک اصغر با پکی و نہ با اکبری نو ریاکاری با ہم نہ کوئی الحمدللہ رب العالمین تمام حمدنا سناگانی ثابت یا اللہ لرا وقلوا آیا انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ زمن شوی ما ددی خبرنا چی عبادتکم داگ شینو چی تاسو عباد کوئی سوا دا اللہ نا لما جان البینات کل چی رگلی ما تخکار دلائل من ربی جانب در رب زمانا وامرتو ان اسلم لرب العالمین او ما تا حکم شوی دے چی زتابے کما اخبر زان در اللہ رب العالمین دا پارا هو الذي خلقكم من تراب الله ذات تاسو پیدا کړی د خورنا استاسو نیکو پلار ادم ثم نطفه بیا نسل داغه پیدا کړی اساس کې وبونه ثم من علقه پس داغه نه دغه اساس کې وبو دا علقه دا خطون کې ساس کې د ویني ساشي ثم يخرجكم طفلا بیروباسي الله تاسو لما شومان د سره پارا کې تاسو منګه تربیت کو لتبلغوا اشدکم چې ورسیږي کلاو کله کوالي ځوانو خپل ته ثم تكونوا شيوخا بیا دې لپاره الله تاسو د ژوندۍ درکې بوډاګان شي ومنکم من يتوفى ځنې په تاسو کې هغه دي چې مړ شي من قبل مخکې دینا ځکه کله کله خلک کچا پسلم سرپک پکې کوي مالتي ګډه کوي په سرلی کې اسیم چې هلکان چېرته سي بېغمه نه شي ومنکم من يتوفى من قبلو بعض هغه دي چې مونږ یې دینه مخکې مړ کوانه کې ولتبلغوا اجلا مسمى دې لپاره چې ورسېږئ تاسو نیټې مقرره ته ولعلکم تاکلون دې لپاره چې عقل نه کار والی هو الذي يحيي ويميت الله ذات چې ژوندي کول کوي مړه کول کوي فاذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي یو کار فانما يقول له نو وي دغه شي تا کن موجود شه فيكون موجود شي الم ترى الى الذين يجادلون في آيات الله نګوریا کسان ته چې جګړې کوي پاتون د الله کې ان يسرفون کم خواواړو شور دربار د الله نه الذين كذبوا بالكتاب کسان چې نسبت درو کوي کتاب زمونږ و بما ارسلنا به رسلنا او هغه دستاویزات او کتابونه د چلیګری مونږه پاګې باندې زمونږ پیغمبران سو په علمون زردا چې دا بدبخت به پوي شي اذ الاقلال پیانا کهم کله چې توخونه په سټونو دوی کی وی والسلاسل زنجیرون عاد دوی په خپو کی وی یسحبون بالحمیم راخ کله کیږي با په ګرمو بکې ثم په نار یسجرون بیا په اور کې ګرمول کیږي په پوری باندې اور ثم قیل لهم بیا به ویل شي دوی ته اینما کنتم تشرکون کوم ځای کې هغه مصنوعي او جعلی بوتان چې تاسو شریکول من دون الله دا الله سوا د الله نه قالو دا مشرکان به ورته وایي زلوا عنا ورک شو زمونږ نه اخو ورک شو زلو ته ورک شو معنی ده زلوا عنا ورک شو زمونږ نه بل د سندا لم دی بوي د سندا ورکېدل پرې دا لم نکم ندعو من قبل شيء نرابل منګه مخکې نه شي امنګ چې کوم څه شي نه رابلل دا لیس بشيء كذلك يذل الله كذل الله الكافرين دقش گمراه کوي الله خطا کوي الله کافر لرا ذالکم تاسو بما کنتم تفرحون تاسو داږي چې تاسو ناجایز خوشاله کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناجایز سره او بما کنتم تمرحون او تاسو داږي چې تاسو با تکبر کولو تمرحون تکبر بم کوو ادخلوا ابواب جهنم فيها دن شي اغا دن شي تاسو
دن نشي جنت تا خالدین فيها همیشه وای پدې کې فبئس مثوى المتکبرین پس نه کار ټکانه د ځان غټ غنون کو دا پس بر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی دا فإما نرينك بعض الذين نعدهم یا به خایو منګه تا بعضیغه نعدهم چې منګه وادي کو دوی سره هغه عذاب بتا ته خایو سترګې به یقیشي فذاک او نتوفینک یا من وفات کو تعالی دې دنیا پانی جهان نه بدی بوزو نو که بدل وانه لم ستاپ مخکی نو پهلینا یرجعون پس خالص منګه تعالی ټول واپس دا ال تبدلت بدل والو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك یقینا لګلو منګان پیغمبران مخکستانه منهم من قصصنا علیک زنیا غری چې مونږ تابانی بیان کړی دي ومنهم من لم نقصص علیه او زنیا غری چې موږ نه بیان کړی تا وما کان لرسول ان یاتی بیاات نری ممکن په امکان شرعي سره د یو رسول لپاره چې راتلو کې په یو معجزه باندې الا باذن الله مگر په اجازه الله څخه د معجزو واک د الله سره دی فاذا جاء امر الله کله چې راشي حکم د الله قضیه بالحق او فیصله بوشي پر اشتیا سره وخسر هنالك المبتلون او تاوان من بشي په دقه ځکه باطل پرسته الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها الله غزاته چې ګرځولې ستاسو د پاره چار پایان انعام وخان واغان میخي ګړي بيزي ټول دي لتركبوا من چې سوار شي په باز ور دي باندې ومنها تاكلون او زنه دي نتا سخري علالوي ولكم فيها منافع دي کې ستاسو لپاره مختلفي پیری پرون می ویلې وي ولتبلغوا عليها او دې لپاره چې ورسي په دې سارو باندې حاجتن فی صدورکم هغه حاجت چې ستاسو په سینو کې ده ادي په ذریعہ خپل حاجتون ځان رسوي وعليها وللفلك تحملون او پر سارو باندې پوچا کې او په کشتو باندې په سمندر کې تحملون تاسو باري دي شي ويريكم آیاتی خیتا آیاتون خپل قدرت فاي آیت الله تنکرون پس کوم آیاتونو د الله نه تاسو انکار کوئ او فلم يسيروا في الارض اين زدي پس مکه کې په زرو پسې وګوري کې پکانا کې بت الذين من قبلهم سرنګ وخرن جام دای کسانو چې مخکې دینا کانو اکثر منهم او هغه مخکنی خلک ډیر زیات موجوده خلکونه د افراد په لحاظ سره او اشد قوه او ډیر کلکو په اعتبار د قوت بدني او د قوت مالی او د قوت افرادي سره واثارن فی الارض او ډیر سخت دینا په اعتبار د نخونی خانو سره پزمکه کې چې کمی آبادی کمی کلاګانی او کمی بنگلی دوی تیار کړی وي او کم سازو سامان د ژوند تیرول لپاره فما اغنى عنهم د پنک دوینا دغه مالونو ما كانوا يكسبون هغه چې کسب کول دي ولما جاءتهم رسلهم کله چې براغه دوی ته پیغمبران زمونږه بالبينات په ښکارو دلایل باندې نو فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله بشدي پاګه چې دوی سره به د علم دنیوي نه چې کله ورته پیغمبران رااله او پیغمبران ورته علم الهامي وحي پیش کو نو دی بویلی دا پیغمبران صحیح خبره کوي خدا د امیانو د پار راګری دي او دا منګه خو چې کوم دی لولي پلاسپرانیو او لولي سینځانانیو منګ د پاره د پیغمبر ضرورت نشته دی فرحوا بما عندهم من العلم وسول منګ په دې کې نه یو چې دا مدرسې منګه سازي کړې دي دې کې منګ علوم نبوت خلکو ته پیش کوو او خلق په کالجونو سکولونو یونیورسټو باندې ورمات دي مونږ چانه پیسم نالو الته پیسم اخلي مونږ داخلم نالو الته داخله ملي چې مونږ ورته علوم نبوت پیش کو دی وینا نه جی بس اډ میکاري چې کوم کارنامه مونږ ته کړی دا او پرې خدا کافی ده مونږ لپاره فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا خوشاله بشو داخلك بما پاک علم چې دوی سره او د علمنا او نازل بشو پدی ما كانوا بيستهزئون اگا چې دوی ورپورټو کولې فلما راو با سنا کړه بچوري دوی عذاب زمنګا قالو چې به کړی آمنا بالادر بوزدلې بیا ایمان بیا زر راوړي خو به وخت راوړي نو وای آمنا بالله من ایمان راوړ په الله باندې وحده یک خو یو خدای باندې زمنګ ایمان دی وکفرنا بما كنا به مشرکین او منګه انکار کو پاګی باندې چو منګه پاګی باندې الله سم شریک ان منو منګه اوس نه مانی دا هو به سر ماته او د خلکو
او تی اوس نه مني فلم یکو ینفعهم ایمانهما نه دا چې پیدا ورکړي دوی ته دا روس او بیکار او بې وخت ایمان لمار او باسنا کر چې وین دوی عذاب زمونږه سنت الله التي قد خلت في عباده طریقه د الله تیر شوی په مخ کې بندگانو کې دغه دا چې په وخت د لیدلو د عذاب کې په وخت د لیدلو د عذاب کې الله رب العزت د چا توبې نه قبلوي وخسرا هنالك الكافرون او تاوانی بشي په دغه ځای کې کافران د دې تاوان نه دی لمنګو تاسو وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوي الله موږ د قران په اسرار لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهیږي دې سره سره موږ پر دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي رب دې له سو کار کوي کامیابی کی سو کې مخالفت کوي هدایت ورته کوي کبد قسمت ای تباہی کی الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي سونه زموږ بیماران دی الله زنانا نارینا مشران کشران خدای د مسلمانانو ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي خدای سونه زموږ مردگان دي مسلمانانو مشران کشران زنانا نارینا الله ټول وبخي الله زموږ ژوندۍ مسلمانان په صراط مستقیم د اسلام مضبوط او محکم کی الله ټول په خپل کتاب قرآن باندې ټول مسلمانان یو موټی یو لاس کې یا الله داغي په نتیجه کې په پاکستان کې په تمام دنیا کې د اسلام غلبه راولي خدای زموږ د عمل د امن گوارا وګرځي د قرآن او سنت په رنگ کې او د قرآن او سنت په امن کې پکې امن راولي اے زموږ روا زموږ ټول په حالت باندې رحم وکي او خاتمه زموږ ټول په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار